یو کس وایي چې د جیل نه یو کس پیغام راستولی دی چې زه په جیل کې 7 میاشتې وشوې چې صفرانه مونځ کوم. نو دا څنګه وي؟ که ده ته دا پته وي چې نن سبا کې زه خلاصېږم او جیل د ده د علاقې نه دا هم ورته پته وي چې جیل د ده د علاقې نه صفرانه مسافت کې لرې دی او دا ورته پته وي چې نن سبا خلاصېږم یا ورته پته نشته دی چې کله خلاصېږم، امید یې دی چې کیدای شي ژر خلاص شم، نو بیا به صفرانه کوي. او که ده ته دا پته وي چې کور یې نږدې دی کور، نو بیا نه. او یا دا چې دا ورته پته ده چې په ما باندې قید خطی دی 1 میاشت 15 میاشتې 10 میاشتې کال 10 کاله، نو بیا به دې صفرانه نه کوي بلکې مقیم مضبوط. یو کس وایي چې یو سړی وایي چې رفایدین کله کله کول پکار دي ځکه چې الله تعالی په ورځ د قیامت تپوس وکړي چې زما د پیغمبر سنت یې ولې نو ادا کړي، جمعه 12 به جواب نی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو سنتو باندې عمل نه کولی شي، نه بعضې صورتونو کې پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې دام دي. پیغمبر علیه السلام حیات او صحابي برالو، هغه به مرګري صحابي ته وی چې 100 رکعاته شوي، هغه به ورته په موس کې وی چې دومره رکعاته شوي، بیا به د هغه رکعتونه وکړل، بیا به یې نیت ته په دې سنت هم عمل وکړه. دا وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات دی او پیغمبر علیه السلام ته پته ده چې داسې کېږي.